نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. پشات درس کې د امام مهدی د اهل یمن نکیدلو تذکره شوی او د دې خبرې هم وضاحت شو چې امام مهدی سره د خپل نسل او د خپل خاندان سره دی با جلاوطن کیږي او د مکې نه به دی یمن ته واپس ځي. په ننني درس کې به د اهل یمن متعلق سم مختصر تذکرہ کوو. په هر دور کې الله رب العالمین لوی خلق د هغې ازمایښونه او د هغې باندې بلایا مصیبتونه د دې لپاره راولي چې د خپل غټ کار لپاره او د عظیم ذمہ دارۍ لپاره د دې تیاری وکړي. په 1900 صدۍ کې د یمن بادشاه حمید الدین المتوکل هغه د یمن رهبر جوړ شو، ځکه چې سلطنت عثمانیه په دغه زمانه کې کمزوري شوې وه او په سعودي عرب باندې د آل سعود حکومت مضبوط شو او شریف مکه چې کوم د سلطنت عثمانیه طرف نه هلته گورنر و هغه اردن ته جلاوطن شو او هلته د هغې حکومت جوړ شو. نو د یمن او د سعودي عرب آپس کې معاهدې وشوې چې یمن به سره به د دې عدم استحکام او د سعودي عدم استحکام د وجې به دواړو پړوسي ممالکو آپس کې تعلقات خرابېږي. د دې وجې د اتفاق رایې په دې راله چې دواړه به د یو بل د حدودو خیال ساتي. خو سعودي عرب د ابتدا نه یمنیانو سره د دې خبرې تسلیم نه کړه او د یمن ډېرې علاقې هغه یې قبضه کړې، لکه جازان، اسیران او طائف وغیره علاقې د یمن نه قبضه کړې او څه علاقې یې په رضامندۍ ترې واغشتې. هر کله چې د سعودي عرب اصل رسوخ په یمن کې سیوا شو نو په جنوبي یمن کې روس او مصر هغې مداخلت وکړو او د هغې یو د خلاف مملکت متوکلیه خلاف جمهوری نظام پشپناهي شروع کړه او خلافت مملکت متوکلیه هغې د یورپ 15,000 فوج، برطانیه، امریکا، شاه اردن، شاه ایران، شاه نور ملکونه هغې ځان سره کړل او د دې دواړو ملکونو آپس کې اختلافات شروع شو، جنګونه شروع شو. دا جنګونه چې کوم دی نو ډېره موده او د 1962 26 سپتمبر 1962 نه واله تر د 1 دسمبر 1970 پورې د جنګونه وو او په دې کې د مملکت متوکلیه بادشاه امام محمد البدر حمید الدین هغه د جمهوری انقلاب نه وتښتېد، سعودي عرب ته لاړو او دا جنگ سعودي عرب او برطانیې امریکې د یمن د جمهوریت پسندو نه وبیلو او دا 8 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې دا جنگ چې کوم دی نو جاري و. دغه رنګې په دې زمانه کې کله چې د عرب بهار په نوم تحریک شروع شو نو د علي عبدالله صالح حکومت ختم شو، څنګه چې په مصر کې د اخوان المسلمین حکومت رالو نو دغه رنګې په یمن کې د حرکت الاصلاح چې د اخوان المسلمین ذیلی شاخ دی د هغې حکومت هغه کامیابۍ طرف ته متوجه شو. نو د مصر د مرسي د حکومت نه سعودي یریدو د دې وجې حرکت الاصلاح سره خلاف یې حوثیانو سره مدد شروع کړو او حوثیان چې کله مضبوط شو او هغې باقاعده د سعودي منظور نظر صدر عبدالهادي المنصور سره حکومت مغرضو نو سعودي په دغې وجه په هغې باندې یعنی په حرکت الاصلاح باندې حمله وکړه، په حوثیانو باندې حمله وکړه او حوثیان د دې خلاف شو. علي عبدالله صالح هم حوثیانو سره دوباره بیا ملګری شو او د دې وجې بیا ایران هم ورسره تعلقات مضبوط شو او د شیعه کېدو د وجې د ایران منظور نظر هغه حوثیانو نو د یمن دوباره حالات ګډوډ شو او په 2015 کې یمن هغې باندې باقاعده سعودي عرب د عرب ملکونو په اتحاد سره حملې شروع کړې. د دې نه مخکې په 1990 کې کله چې یمن هغه عراق سره ملاتړ وکړو او د کویت خلاف یې د عراق رایله په اقوام متحده کې ترجیح ورکړه. په ټوله دنیا کې صرف یمن یو داسې ملک چې هغه اسلامي ملک عراق سره ملګرتیا وکړه. نو د دې وجې عراق هغه د دې وجې په کویت او په نورو اسلامي ملکونو لکه جزیره په سعودي عرب او په مصر کې چې څومره مزدوران د یمن هغه جلاوطن کړل.
او په دغه کې زمونږ چې کوم مقصد دی چې د مهدي به د 18 کالو په عمر کې جلاوطن کېږي، شاید هغه په دغه وخت کې او کله چې په 1990 کې په 1980 کې هغه جزیرة العرب نه د سعودي عرب نه یمن ته خلک هغه منتقل کړي او هغه جلاوطن کړي. او د دې وضاحت مونږ ته د عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنه د حدیث نه کېږي. هغه کې راځي، هغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه یمن ته خطاب وکړو چې تاسو به قبیله مضر هغه جلاوطن کوي او تاسو باندې به هغه ظلم کوي. دا خبره دومره په وثوق سره هغې کړې وه، د دې نه معلومیږي چې دا صحابي باقاعده اگر چې دا موقوف روایت دی، خو دا دې صحابي هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی. اهل یمن چې دا خبره اورېده نو هغې ډېر خفه شو او غږ یې نه کړو. بیا یې تپوس وکړو چې موږ به په دې کې ظالمان یو که مظلومان به یو؟ عمرو بن العاص ورته وویل چې نه، تاسو به مظلوم یې. هغې وویل چې موږ مظلوم یو. نو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه چې زه تاسو سره دې حدیث نه باقاعده نور هم روایات په دې باندې دلالت کوي چې اهل یمن به هغه چې کوم دي نو جلاوطن کېږي. دې سره متعلقه روایات او د هغې تحقیق او نن سبا زمانې سره د هغې تطبیق هغه په درس کې په کاغذ په اعتبار سره کاغذ سره هغه چې کوم دی په درس کې موجود دی. الله دې مونږه ایمان والا سره اهل یمن سره چې پیغمبر صفتونه کړي دي بخاري مسلم کې د هغې د اهل ایمان، اهل فقه، رجال الفقه هغه ویلي شوي دي. الله دې زموږ حشر هغې سره وکړي. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.